هډکواټر هسپتال چې دی دا به په دې ځای فعال وي. زه از د ډیډک د چیرمن په حیثیت باندې چونکې د دې ذموار کرسۍ ناست یم، په خپله مرضۍ نه یم ناست، عوامو کېنولی یم، عوامو رال منډیټ راکړی دی او چې عوامو رال منډیټ راکړی نو فیصلې خاوند هم دی. چې څوک د فیصلې خاوند نه وي هغه به کار دی چې بیا مشري نه کوي په کور کې کښېني. د سینټر هسپتال چې کله زموږ دا بل هسپتال مکمل شي دی به باقاعده باندې ډسټرکټ هډکواټر فاتح. دا زما د چیف منسټر حکم دی، دا زما چیف منسټر هم وعده کړې ده چې یا به مطلب دی چیف منسټر دا وعده کړې ده بلکې دا په منټس کې راوله چې یا به زه یم چې زه نه یم نو ډسټرکټ هسپتال به ځي جو هغه جدا خبره چې زه یم نو ډسټرکټ هسپتال نشي تللی د مینګورې د سینټر هسپتال نه. انشاءالله دغه شانتې زه هم په احتجاج به نه کوو. انشاءالله موږ به خپله خپل کمزوري نه احتجاج کوو. احتجاج کمزوري خلک کوي. حکومت خدای موږ له په صوبه کې هم راکړی، حکومت موږ له په مرکز کې هم راکړی. ولې به احتجاج کوو؟ زه به مده د سیکرټري په باندې زور ور نه دی، چیف ایگزیکټیو به موږ زور ور نه دی، ایم ایس هم په موږ زور ور نه دی. خدای زور ور دی او الله پاک فیصله کړې ده، په موږ باندې کړې ده. حکومت واګې موږ له راکړي چې موږ یې واګې راکړي خو موږ به یې چلو کړه. خو واګې به په کم طریقه چلو، کم قوم په مفاد کې، د هغه غریب خلکو په مفاد کې به چلو، کم خلک لاندې غریب خلک چې دی. زما یقین وکړه چیف ایگزیکټیو صاحب ناست دی، هغه صفت نه یې ښه. خو زه تا ته یم چې ما 6 کاله حکومت وکړو، زه اپریشیټ کوم داسې افسر. زه ورته خیر تحسین پیش کوم چې خپل دومره زره لالچ یې نشته. صرف لالچ دا دی چې یاره دا سوغات ښه شي، دا صحت ښه شي، هسپتالونه ښه شي.